یو وظیفه درته ښیم او ټولو ته اجازه ته هم کوم. مولانا نصیر الدین غرغشتوي رحمت الله علیه یو ځل په خپل مجلس کې فرمایل چې د عایشه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې د جمعې د مانځه نه پس سورة اخلاص قل هو الله احد وزله، سورة الفلق او سورة الناس قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وزله، دا درې واړه سورتونه وزله د جمعې مانځه نه پس چا ولوستل را روانې جمعې پورې هر قسمه د غم درد او د تکلیف د آواز نه به الله محفوظ ساتي. را روانه افتا پر امن طریقې سره په خوشحالۍ به وي، نه به جنگ جګړې نه خفګان هیڅ شی به نه وي. هر مسلمان نارینه چې د جمعې مانځه نه پس په جومات کې دا وزله ووایي آینده جمعې پورې په امن شو. او زنانه باندې خو د جمعې مونځ نشته، نه هغه به کور کې چې د ماسپښین مونځ وکړي نو هغې نه پس دا درې واړه صورتونه به وزله ووایي. نو د هغوی دپاره هم دا سعادت او خوشبختي به وي چې هغوی به هم د غمونو دردونو جنګ جګړو مصیبتونو نه الله محفوظ کړي. بلې جمعې له بیا ووایه بلې له بیا ووایه نو تر مرګه